بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما محترم طلباء کرام ورونو، ان شاء الله تعالی د نن بمونګه د هدایت النحوی د دروسو سلسله د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره شروع کو. الله جل شانه دی زمونږ دا دروس د خپل رضا ذریعہ وګرځي او په دې دروسو کې دی الله جل شانه ماته اخلاص را نصیب کی او دا دروس چې دا کم مقصد د پاره مونږه کو نو هغه د قرآن او په حدیث باندې پوهه ده. نو الله جل شانه دی په دغه مقصد کې هم مونږه کامیاب کی. زما محترمو طلباء کرامو، د قرآن او د حدیث او د عربی کم علوم دی، نو په دې باندې د پویولو د پاره صرف او نحو دا د بنیاد حیثیت لري. د عربی مشهوره مقوله ده: الصرف ام العلوم والنحو ابوها، چې علم الصرف دا د علوم مور ده او نحو دا د علوم پلار ده. کوم حیثیت او کوم اعزاز چې مور او پلار ته حاصل لې، نو په علومو کې دغه حیثیت او دغه اعزاز د صرف او نحو ته حاصل لې. او د عربی یو بله مشهوره مقوله ده: النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، چې نحو تدې په کلام کې داسې حیثیت دی لکه څنګه چې د مالګې حیثیت دا په خوراک کې او په سالن کې دی. په کوم خوراک او په سالن کې چې مالګه نه وي نو هغه خوراک هغه پیکه وي، انسان له هغه خوراک هغه خوند نه ورکوي. نو دغسې د کوم یو کس چې نحو کمزوري وي نو تدې به کم عربی عبارت ویل دی نو په دې کې به ته هم زیات مشکلات وي. دغه شانتي دا طالب علم دې ته به په ترجمه کولو کې او په عبارت باندې په پوهه کېدلو کې هم زیات مشکلات وي. او هغه طالب علم چې هغه په صرف او په نحو کې مهارت لري نو یو خو به دی د قرآن او د حدیث یا د عربی یو بل کتاب دی، د فقه کتاب دی، د هغې عبارت به هم په ښه انداز سره به وی، صحیح به وی. او دې سره سره دغه طالب علم چونکې دا به فاعل پیژني، دا به مفعول پیژني، دا به حال، تمیز، مبتدا، خبر، دا ټول څیزونه پیژني، نو دی به ته دغه عبارت ترجمه هم صحیح کوي او دی به ته دغه عبارت نه کم مفهوم دی نو هغه به ته هم صحیح اخلي. زمونږ په مدارسو کې چې د نحوی کم کتابونه پڑھاویږي نو په اولنۍ درجه کې عام طور باندې نحومیر پڑھاویږي، په دویمه درجه کې هدایت النحو، په دریمه درجه کې کافیه، او بیا په څلورمه درجه کې عام طور باندې شرح جامی پڑھاویږي. په دې ټولو کتابونو کې چې د هدایت النحو کم اهمیت دی د علماو او د طلباو په منځ کې، نو دغه اهمیت دا د نورو کتابونو ته نه دی حاصل. د هغې وجه دا ده چې نحومیر دا خو د حد نه زیات مختصر دی او چونکې د هغې مصنف رحمه الله دغه کتاب په پارسی کې لیکلی دی نو زمونږ طلبه کرام د هغوی فارسی هم کمزوري وي
او کومه کافیه ده نو یو خو کافیه مختصر ده او تدې سره سره د کافیه کم عبارت ده نو هغه انتهایی مغلق پیچیده او مشکل ده او کومه شرح جامی ده نو یو خو هغه د حد نه زیاته طویله ده اوږده ده او تدې سره سره د هغې انداز هم مشکل دی نو که یو کمزور طالب علم وي نو هغوی له دې کتابونو نه فایده اوچتول دا مشکله وي. په دې کتابونو کې د هدایت النحو کتاب دا یو داسې کتاب دی چې دا په هر اعتبار سره طالب علم له انتهایی مفید دی. یو خو ته دې عبارت زیات مختصرم نه دی او زیات تفصیلیم نه دی، بالکل درمیانه انداز ته دې مصنف رحمه الله اختیار کړی دی. بل په دې کې قواعد دا ډیر په بهترین انداز سره بیان شوي دي او بیا حسن پکې دې پیدا کړی دی چې مصنف رحمه الله د قواعدو نه وروستو ځای په ځای باندې مثالونه هم بیانوي. نو په دې سره ته دې کتاب حسن دا نور هم سوا شوی دی. مونږ چې ته دې کتاب دا کوم دروس کو کومه شرح کو نو زمونږ زیات زور دا به د کتاب په حل کولو باندې وي. مونږ به کوشش کوو چې په کتاب کې چرته مشکل ځای دا پاتې نشي. نو په دې سلسله کې به مونږ ان شاء الله تعالی د کتاب په حل کې ډیر زیات کوشش کوو. دویم دا چې د زیات قیل او د قال نه به مونږ ځان ساتو. دریم دا چې کوم د کتاب عبارت دی نو ته دغه عبارت د حل کولو به هم مونږ کوشش کوو، ځکه چې د نحوی مقصد هم دا دی چې طالب علم دا د عربی عبارت صحیح وي. نو ځای په ځای باندې به مونږ د عبارت د حل کولو زیات کوشش کوو. څلورم دا چې ځای په ځای باندې به مونږ کم مختلف عبارات دي، کم مثالونه دي یا کم شعرونه دي، نو د هغې ترکیب کولو به هم مونږ کوشش کوو. او بل دا چې په دغې کم عبارات مونږ وایو نو په دې کې چې کم نحوي قواعد استعمال شوي دي نو ان شاء الله تعالی د هغې نحوي قواعدو د هغې به مونږ نشاندهي کوو او ته دې سره سره ځای په ځای باندې به مونږ د فائدې دپاره نحوي قواعد دا به هم ذکر کو د الله جل شانه په توفیق سره. نو اوس راځو مونږ د هدایت النحو کتاب طرف ته. نو مصنف رحمه الله فرمای بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل. وسميته بهداية النحو رجاء إلى أن يهدي الله تعالى به الطالبين. ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام. نو په دې عبارت کې مصنف رحمه الله چې دا کم کتاب لیکلی دی نو دا کتاب چې مصنف رحمه الله په کم طرز باندې لیکلی دی، په کوم انداز باندې لیکلی دی، نو مصنف رحمه الله خپل دغه انداز او طرز بیانوي. په دې عبارت کې مصنف رحمه الله 5 بنیادی خبرې دا ذکر کړي دي. لومبۍ خبره مصنف رحمه الله دا ذکر کړي ده
د فهذا مختصر مضبوط په دې جمله کې مصنف رحمه الله دا ویل غواړي چې اگر چې زما دا کتاب مختصر دی لیکن د نحو کم اهم مسائل دي د نحو کم بنیادی مسائل دي زما دا کتاب په دغه مسائلو باندې حاوی دی دغه ټولو مسائلو ته شامل دی دغه ټولو مسائلو ته زما دا کتاب دا جامع دی نو لومبۍ خبره مصنف رحمه الله دا ذکر کړی ده چې اگر چې زما دا کتاب دا مختصر دی لیکن د نحو کم بنیادی او ضروری مسائل دي دا ټول مسائل ما په خپل کتاب کې ذکر کړی دي دویمه خبره مصنف رحمه الله ته دې ځای نه دا کړې ده علی ترتیب الکافیه چې زما دا کتاب دا د نحو کم مشهور کتاب دی کافیه د هغې په ترتیب باندې دی څنګه چې په کافیه کې لومبې د اسم بحث دی بیا د فعل بحث دی او بیا پسې د حروفو بحث دی نو هم دغه انداز د هدایت النحو مصنف رحمه الله هم اختیار کړی دی لومبې د اسم بحث کوي بیا پسې د فعل بحث کوي او بیا په آخر کې د حروفو بحث کوي او څنګه چې د کافیه مصنف رحمه الله د اسم په مباحثو کې لومبې مرفوعات ذکر کړي دي بیا منصوبات ذکر کړي دي او بیا په آخر کې مجرورات ذکر کړي دي نو هم دغه شانتي د هدایت النحو مصنف رحمه الله د اسم په مباحثو کې لومبې مرفوعات ذکر کړي دي بیا منصوبات ذکر کړي دي او په هغې پسې مجرورات ذکر کړي دي البته مصنف رحمه الله دا خبره کړې ده چې د کافیه کم عبارت دی نو دغه عبارت دا مغلق دی مشکل دی او تدې سره سره مختصر هم دی او مصنف رحمه الله د خپل کتاب په باره کې فرمایي چې زما کم کتاب لیکلی دی نو تدې عبارات دا واضح دي دا آسان دي او تدې سره سره ما دا کار هم کړی دی چې ما مثالونه هم راوړي دي نو په دې سره تدې کتاب نه فایده اوچتول دا انتهایی آسان دي درېمه خبره مصنف رحمه الله دا کړې ده د من غیر تعرض للادله والعلل چې ما په دې کتاب کې کم دلایل دي او علتونه دي نو ما دغه دلایل او دغه علتونه دا نه دي چیړلي او د هغې وجه هم مصنف رحمه الله ذکر کړې ده چې دا کتاب دا ما د ابتدایي طلبه کرامو دپاره لیکلی دی نو هغه طالب علم چې هغوی نحو د ابتدا نه شروع کړي وي هغې ته د نحو مسایل نه وي یاد او چې د هغې سره سره هغه په دلایلو کې او یا کم علتونه دي په هغې کې ولګي نو کم اصل مقصود دی کم اصل قواعد دي نو هغه به بیا ته دغې طالب علم نه هغه به پاتې شي نو دې وجې نه مصنف رحمه الله کم دلایل دي او کم علتونه دي نو هغه یې پرېښي دي څلورمه خبره مصنف رحمه الله د وسمیته نه ذکر کړې ده په دې عبارت کې مصنف رحمه الله د خپل کتاب نوم ذکر کوي او بیا دا خبره هم ذکر کوي چې دې له د هدایت النحو دا نوم دا ما ولې ایښودلی دی نو مصنف رحمه الله فرمایي چې ما د خپل کتاب له هدایت النحو نوم ایښوی دی او هغه ما په دې امید سره ایښوی دی چې الله جل شانه ته دې کتاب په ذریعه باندې طلبه کرامو ته هدایت وکړي نو د دې نه مصنف رحمه الله مونږ ته هم دا پیغام راکوي چې انسان یو کتاب ولیکي نو دله پکار دا دی چې دی دغه کتاب له ښه نوم کیږدي ځکه چې د ښه نوم اثر وي او دا خبره د احادیثو نه هم ثابته ده چې د انسان بچی وشي
نو په والدینو باندې د هغې کم بنیادي حقوق دي نو په هغې کې یو حق دا هم دی چې هغه دغې خپل بچي له ښه نوم کیدي، ځکه چې د ښه نوم د هغې په بچي باندې اثر وي او که بد نوم وي نو د هغې هم اثر وي. نو څلورمه خبره مصنف رحمه الله په دې مختصره خطبه کې دا ذکر کړې ده چې ما د خپل کتاب له هدایت النحو نوم ایښوی دی په دې امید باندې ان یهدی الله تعالی به الطالبین. پنځمه خبره مصنف رحمه الله دا ذکر کړې ده ورتبته. تدې ځای مصنف رحمه الله چې دا کتاب په کومو حصو کې تقسیم کړی دی نو هغې طرف ته مصنف رحمه الله اشاره کړې ده. نو مصنف رحمه الله فرمایي چې ما دا خپل کتاب دا په 5 حصو باندې تقسیم کړی دی. یو په دې کې مقدمه ده او 3 پکې مقاصد دي، او په دغه مقاصدو کې یو د اسم بحث دی، بل د فعل بحث دی، او بل پکې د حرف بحث دی. نو 4 خبرې خدا شوي، یو مقدمه، 2 نمبر اسم، 3 نمبر فعل، او 4 نمبر د حروف بحث، او 5 نمبر خاتمه. لیکن د هدایت النحو کم کتاب دی په دې کې خاتمه نشته دی، او کم د هدایت النحو ځینې نسخې داسې دي چې په هغې کې هم د خاتمې لفظ نشته دی. نو په کومو کتابونو کې چې د خاتمې لفظ دی نو دا د ناقل او د کاتب نه غلطي شوي ده، خطا شوي ده. نو د هدایت النحو دا کم کتاب دی نو دا په 4 حصو باندې مصنف رحمه الله تقسیم کړی دی. یو مقدمه ده، 2 نمبر د اسم بحث دی، 3 نمبر د فعل بحث دی، او 4 نمبر بیا د حروف بحث دی. ان شاء الله تعالی آینده درس کې دا کوم عبارت مونږ ذکر کو نو تدې عبارت د حل کولو به مونږ کوشش کو. په دې کې کم نحوي قواعد جاری کیږي هغه قواعد به پکې جاری کو، او تدې سره سره کم مشکل الفاظ دي دا غي وضاحت وکاو. الله جل شانه دې زمونږ دا سلسله دا په خیر او عافیت سره مخې ته بوزي، او د خنه په ښه انداز سره دې الله جل شانه تدې کتاب د شرح کولو مال الله جل شانه توفیق راکي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.